السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په مزو کې به عزتمندو. نن یو نه خبر مخې ته راغلی دی. مشهور خواجه سره چې په سوشل میډیا او ټیک ټاک باندې ډیر زیات مشهور دی. دغه په کور باندې نن ډاکوان ورختلی دي چې ډیر زیات تشدد یې ورسره کړی دی. د ګلچاهت د کور نه ډاکوانو څه تختولی دي او نور یې ورسره معامله کړې ده. راځئ دوستانو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نیو مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مادر سره سبسکرایب کړئ چې تاسو به هر یو نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملاويږي. دوستانو تاسو هر یو کس په ګلچاهت پیژنې چې نن سبا دا خواجه سره ګورو یادېږي. دا بیګاش په پروګرام راتلی و چې دغه پروګرام کې ورته ډېرې زیاتې پیسې راټولې شوې. ډېر زیات غټ پروګرام و. بیګاش په پروګرام خو دوم دام سره وکړلو. د هغې نه واپس چې خپل ځای ته راتلل چا غلو ډاکوانو ټارګټ کړي وو یعنی پنهخه کړي وو. دوی چې کله پروګرام نه روان شول نو سم د سپوري تور باندې دا ډاکوان هم ورپسې روان شول. پټ مخ په گاډي کې ناستو. په لاره کې په ډېرې اورټیکې وکړلې خو په لاره کې دوی گرفتار نشول. کله چې دوی خپل ځای ته ورسېدل تقریبا یو نیمه بجا وه. دا ډاکوان په تقریبا 2:30 یا 3 بجې د شپې وروختل. ګلچاهت او د مرګري یعنی ګورو هم ورسره وو چې ډېر زیات وهل یې هم ورکړي دي. تقریبا 60-70 هزار روپۍ تیم وړي دي او داسې ټولو نه موبایل ټولې کړي دي چې ګلچاهت سره پکې آیفون موبایل هم وو. هغه ټولې موبایل یې تی وړي دي. د کور سامان یې ورلا هم چر پور کړی دی. کور ته ورلا ډېر نقصان رسولی دی. اوس ټول خواجه سره بهر ته راوتي دي او احتجاج یې کړی دی. حکومت نه دا مطالبه کړې ده چې دا غله دا ډاکوان دی پوري تور باندې گرفتار کړی شي. امون چې کم سامانونه اغستی دي هغه دی مونږ ته واپس کړی شي. خو په سرګاري توګه باندې راکوي او کویا دغه ډاکوان ګیروي خو مونږ ته د خپل ساز او سامان واپس کړي. دا مطالبه ګلچاهت تی کړی ده. ساری سه روډ بند کړی وو. تقریبا 2.5 غنټې روډ بند وو. اوس روډ آزاد شولو. عوامو ته ډیر تکلیف ورکړلو. پولیس والا د ډاکوانو په تفتیش کې دي. هو تر اوسه پورې ډاکوان والا په لاس نه دی ورغلی. د پولیس والا تفتیش جاری دی. دوستانو دا وا زموږ د وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورونی معلوماتي ویډیو د لپاره زموږ د چینل مادر سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته به هر یو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملاويږي. والسلام.